ګرانو کتونکو فهم القرآن کلاس نن چونکې اختتام پذیر شولو ما سره دا وخت مولانا محمد انور صاحب موجود دی هغه سره به د دغه کلاس په حواله سره خبرې اترې کوو چې دا څو ورځې کلاس و تاسو دا فهم القرآن په کوم ځایونو کې کوئ او څومره خلک ته د فهم القرآن کلاس نه مستفید کیږي مولانا صاحب جزاک الله نن تاسو دا فهم القرآن کلاس چې کوم دی هغه اختتام ته ورسېدو څومره تاسو سره نه دا څومره فهم القرآن کلاسونه کوي په کوم ځای کوي لکه په تفصیل سره دا خبره وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهراب شاه صاحب ډیره مهرباني شکریہ جزاک الله. زموږ ټول کال الحمدلله دا فهم قرآن کلاس سلسله جاری وي. مخکې کال مونږ تقریبا 40-45 کلاسونه کړو او ما ذاتی ځان ته یو ټارګټ ښودلی چې 1 لاک خلکو ته به 1 لاک خلک به داسې چې به قرآن ته کینو. نو چونکې مونږ په هغه کال باندې 70-80 هزار خلکو ته الحمدلله داسې وو په مختلفو ضلعو کې لکه په چارسده کې، مردان کې، نوخار کې، لنډي کوتل کې، بونیر کې، سوات، کالام، بحرین، مدین، خوازخیله کې اوس زمونږ یو کلاس شو ډېر ښه. نو دا کال مې ځان ته زیات ټارګټ ښودلی و چې انشاءالله زیاتو خلکو ته به رسو. کرونا پکې راله د هغې په وجې نه 5-6 میاشتې زمونږ هغه الحمدلله کور تېرې شوې ښې تېرې شوې خو لکه مونږ چې کوم ټارګټ یې ښودلی و هغې ته ونه رسېدلی شو. د الله نه به سوال کوو غواړو به ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ورسوئ زما د طرف نه اگر چې یو آیت ولیني. او نن الحمدلله د خپل رب شکر ادا کوو چې په دې لنډي کوتل کې کم سړي او کم زنانه قرآن د اخیرني کلاس ته راله. په دې موږ د خپل رب شکر ادا کوو او د الله نه سوال کوو چې الله تعالی موږ نه مزید د قرآن سے خدمت والی. یہی ہے مدعا تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. زموږ د زړه دغه ارمان دی چې قرآن ورسي او د ټولو پرچمونو نه د اسلام دا پرچم دغه اوچت شي. مولانا صاحب دا راته وایي چې تاسو ټایم ولا سهار 6:30 بجې یا په باندې 6 بجې ټایم تاسو ولا یې د خلکو حاضري څنګه خلک را درومي که نه په کم تعداد کې دومي په زیات تعداد کې را دومي ټایم چونکې وختي دی؟ داسې ده چې زمونږ خو الحمدلله ماسپښین هم کلاسونه کړي، مازدیګر هم کړي، یو ځای کې مو ماښام هم کلاس کړی. خو د سهار ټایم چې کوم دی په دې کې ډېر ښه حاضري هم وي او په دې کې لږ خلک لږ فرش هم وي او ډېر ښه ماحول وي. سهار کلاسونه اکثر ډېر زیات کامیاب وي. مولانا صاحب ته خو چونکې د ډېر وخت نه دا فهم القرآن کلاسونه کوي دا راته وایه چې تاسو چې دا فهم القرآن کلاسونه خصوصا په لنډي کوتل کې څه داسې مثبت تبدیلي ته محسوس کړله؟ نو تبدیلي خو مونږ په یو ځای کې زمونږ درس قرآن یو مفتی صاحب هغه به مونږ سره درس حدیث کولو. هغه ما ته ووایي چې ما دلته به قرآن درس کولو او مونږ سره به 8-9 کسان ناستو. تاسو چې 8 ورځې مسلسل رجوع الی القرآن خبره وکړله نو اوس ما ته 40-45 کسان ناستي. نو وی چې دا 100 کسان چې کم درس قرآن کې اضافه وشوله نو دا ستاسو دغه درس په نتیجه کې او څه څیزونه ښکاري څه څیزونه نه ښکاري. په دې قرآن کې راځي الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې قرآن الله تعالی په سیله ورکوي او تاسو پکې جلدي مه کوئ نه د دې خامخه او مونږ ته ښکاري. ډېر خلک مونږ وایي چې یاره مونږ روغه وکړه، ډېر خلک وایي چې مونږ مونځ مخکې ډېر زر کولو اوس مو لږ په کلار شروع کړو. مونږ ډېر خلک وایي چې مونږ به تلاوت نه کولو اوس مو تلاوت شروع کړو. نو دا خو هغه خبرې دي چې مونږ له مخې له راشي. ډېر خلک داسې چې استغفار توبه شروع کړي د الله ذکر شروع کړي نو څه نه څه هغه بدلون راځي او قرآن د انقلاب کتاب دی. مولانا صاحب اخري پوښتنه به نه دا وکړم چې پر روان وخت کې تاسو څه پلان دی او دا راته وایي مولانا صاحب یوه پوښتنه به در سره بله هم ایډ کړم چې دغه ځای لوشي لنډي کوتل خلک تاسو سره ډېره زیاته مینه کوي رابطې سره کوي که نه بیا د پرېږدي؟ نه الحمدلله بعضې ملګري رابطې کوي او مخکې هم زمونږ خو تاسو ته ما مخکې مو وي چې مقصد مو دا دی چې د الله کلام د الله کتاب او زه خانه کعبې ته تلم هلته هم د الله نه سوال کړو چې الله څه د خیر کار رانه والي او د هغې نه پس چې رالم الحمدلله
نو زه خپل ځان کې لکه نه دومره صلاحیت شته، نه زموږ سره څه دومره پوهه شته، نه زموږ سره څه دومره تقوا شته، نه د تنظیم، نه د جومات، د ملګرو، نه د کاوش دی او د دوی دا خلوص دی زموږ سره او مینه ده. د هغې په نتیجه کې مونږ د زرګونو خلکو ته الحمدلله ثنا قرآن و رسول را روان وخت کې څه پلان دی؟ نو را روان مسلسل کلاسونه روان دي، را روان وخت کې نه تر مرګه پورې همدغه پلان دی ثنا قرآن و رسول. تاسو د مولانا انور صاحب ښکلې خبرې واورېدې. ما سره د لنډ کوتل امیر جماعت اسلامي مراد حسین افریدي موجود، هغه سره به هم خبرې اترې کوو چونکې هغه هم ډېر زیات په دې کلاس کې محنت کوي، ډېر د لرې ځي نه سهار وختي راشي په خپله باندې دا کورسې سموي تر اخره پورې چې کوم دی دا ټول منیجمنټ هر څه چې کوم دی دا مراد حسین به یې کوي. د سره به خبرې اترې کوو چې په دغه باندې خرچه هم ډېره زیاته رادرومي. تاسو ته پیسې د کوم ځای نه میلاویږي؟ تاسو چنده کوئ خپل منځ کې که نه تاسو ته د خپل مرکز نه دا پیسې میلاویږي؟ امیر صاحب خرچه خو ډېره زیاته رادرومي، مسلسل دا کلاسونه روان دي، تاسو دا خرچه څرنګه ارینج کوئ؟ شکریہ میرا بھائی. دا خو جی د مولانا صاحب انور صاحب برکت دی چې په اخره ورځ باندې خلکو ته اپیل وکړي او خلک چې دی که نه هغه هم د اخلاص نه کار اخلي او د شرکاو چې کوم مجلس دي که هغه خواتین دي که هغه سړي دي هغه مونږ دا خرچه برداشت کوي. بیا که لږه ډېره پاتې شي نو هغه بیا موږ ملګري سره خپله کې چنده وکړو یا چېرته ورشو چاله ورشو صاحب حیثیت سړي ته ورشو نو هغه نه انشاءالله پوره کېږي دا خرچه جي. ملګرو شکریه ما ادا کوم او چې کوم شرکای مجلس و خواتینو مردو دغه ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله العزیز مولانا صاحب هم د درخواست چې اپریل کې به خیره سره انشاءالله په دغه موقع باندې او په شینوارو کې به خیره سره موږ فهم قرآن کلاسونه کوو انشاءالله جی. تاسو د امیر صاحب خبرې واورېدې، تاسو د دغه خبرې واورېدې چې دغه درس قرآن چې کوم دی موږ سره چنده کوو دغه چونکې د لاک نه زیاته خرچه په دې باندې رادرومي او دا د موږ ستاسو په چاندو باندې دغه درس قرآن روان دی چونکې ډېره زیاته د کم وخت زندگی د 2 ورځې ژوند دی. تاسو هم په دې کار په دې ثواب کار کې حصہ واخلئ او د دې کې پوره چانده و چې الله به تاسو له هم اجر درکړي. ډېره مننه.